دې ته به کتل کافرانو نو مسلمانېدل به چې کله مصر فتح شو. مصر د عمر رضی الله تعالی دور خلافت دی چې څنګه مصر فتح شو عمر رضی الله تعالی صحابه ته فرمایل وایي چې زو خپل مرګري ځان سره کړو چې د مصر ته لاړ شو تماشه وکړو ځکه مصر خو ډېر یو تاریخي ښار دی که نه. هغه یوسف علیه السلام او یعقوب علیه السلام دغه صحابه پکې پیغمبران پکې پاتې شوي دي. دا او فرعون غونته کې کافر ظالم دا هم په دغه ښار کې و که نه. موسی دا عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی راځئ چې لاړ شو. صحابه ته وی مصر ته ورشو. صحابه ورسره دي خو کسان ډېرو او سورلۍ لږې وي. نو عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی په یو اوښ باندې دوه تنه به ځئ خو طریقه به دا وي سفر لرې دی د یو پړاو پورې به یو تن ځي چې هغه حد راورسي بیا به هغه کوشي بل تن به اوښ ته خیږي. په دې طریقه باندې به ځه یو تن به په اوښي بل به مو وار نیولې. ټول په یو اوښ باندې دوه تنه شو او د عمر رضی الله تعالی سره خپل غلام شو. عمر رضی الله تعالی په اوښ باندې ناست دی غلام یې مو وار نیولې دی روان دي. چې یو پړاو پوره شو عمر ته ودرېږه. چې ودرېدو غلام ته یې وروخېږه اوښ ته. غلام ورته امیر المؤمنین ما مشر موه ته بادشاهی د مسلمانانو 22 لاک مربع میل په دومره ځمکه باندې ته بادشاهي کوي ته د مسلمانانو خلیفه او زه ستا مزدور یم غلام یم نو زه به په اوښ بره ناست یم او تا به مو وار نیولی ما مه رسوا کوه ما مه بېعزته کوه. عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی انصاف دا دی چې دومره مزل ما وکړو چې دومره مزل ته به هم کوې. زه انسان یم ته انسان خیر دی کو زه بادشاہ یم او ته مزدور خو په انسانیت کې خو یو شان یو که نه. زه انسان یم ته انسان یم. غلام یې اوښ ته ور وخېږه. عمر رضی الله تعالی د اوښ موار نیولې او روان دي. حتی تر دې پورې چې تلو مصر رانږدې شو. د الله قدرت دا و چې مصر رانږدې شو لا ننوتي مصر تندي د عمر رضی الله تعالی د ناستې نمبر پوره شو. اوس د ناستې د اوښ نمبر به د غلام راځي. چې کله مصر ښار رانږدې شو عمر رضی الله راکوز شو غلام ته یې اوښ ته وخېږه. هغه ته امیر المؤمنین د دې ځای پورې مې در سره ومنله خو اخوا نه منم. دا هغه د مصر دروازې ښکاره شوې. هلته به یهود او عیسایان ټول په انتظاري چې د مسلمانانو بادشاه را روان دی او عمر را روان دی. هغه عمر چې د هغه دومره روب چې کله کافرو به خپل بچي یرول که نه نو د عمر نوم به یې ورته اخیستو. خپل بچي به چې نه وده کېدل او یرول به یې ورته وده شو ګورې عمر راځي. دومره خو د هغه روب. موږ مصر ته روان یو یهود ښځې او نارینه ټول په انتظار دي ستا تماشه به کوي. نو غلام به په اوښ ناست او تا به مو وار نیولی به چې دغه خلیفه دی. صحابه ټول راټول شو. عمر زه خو ته داسې مه کوه خیر دی که ته وایې چې دا غلام به هم په اوښ ځي نو موږ به بل تن پیاده لاړ شو دی موږ په خپل اوښ د ځان سره کښېنه خو ته په اوښ کښېنه ته د اوښ نه ښکته مه ځه. عمر زه ته وفرمایل وی انصاف دا دی چې زما ملګری دی نو دی به زما په اوښ ځي. زما ملګری دی نو دی به زما په اوښ ځي او زما د پیدل نمبر دی او د اوښ د سورېدو نمبر دی. غلام ته یې ور وخېږه. غلام اوښ ته ور وختو. عمر رضی الله تعالی د اوښ مو وار نیولی دی. هلته یهود او عیسایان نارینه او ښځې ټول په انتظار دی چې د مسلمانانو بادشاه را روان دی. او مولان د عیسایانو او یهودیانو چې کوم دي کتابونه یې راغستي دي چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام دویم خلیفه دی. ځکه چې د هغې په کتابونو کې څنګه د نبي علیه الصلاة والسلام صفات ذکر وو داسې د هغه د خلفاو صفات هم ذکر وو. هغوی کتابونه راغستي دي چې د نبي علیه السلام دویم خلیفه را روان دی. آیا چې په ده کې علامې شته دی او که نشته دی؟ کتابونه یې راغستي ټول په انتظار دي. عمر رضی الله تعالی د کافرې سره روان دی. خپل غلام یې په اوښ کېنولی دی او د اوښ مو وار یې نیولی دی او د مصر په ښار ورننوتل. چې د مصر په ښار ورننوتل علما خپل خلکو ته وایي د یهودو چې کوم علما دي د عیسایانو چې کوم علما خپلو خلکو ته یې وایي دا دروغ دي. دغه پیغمبر هم دروغ و ځکه چې د هغې پیغمبر د دویم خلیفه چې مونږ کوم صفات بیان کړي هغه په ده کې نشته دی. کوم چې په اوښ ناست دی اوس په اوښ غلام ناست و هغه صفات په ده کې نشته دی کوم چې په دې اوښ ناست دی د هغه د دویم خلیفه چې کوم صفات دي. د مسلمانانو یې تپوس کوي تاسو دروغجن یئ ستاسو خلیفه کوم یو دی؟ مسلمانانو ورته وویل زمونږ خلیفه هغه دی چې کوم یو په دې اوښ دا مو وار نیولی دی او په دې اوښ چې ناست دی دا د ده غلام دی. دا د ده غلام دی.
هغه چې دا خبره واورېده او عمر رضی الله تعالی عنہ ته وکتل او هغه صفات ټول په هغه کې موجود وو، نیم په نیمه یهود او عیسایان په دغه موقع مسلمانان شو، صرف د عمر رضی الله تعالی عنہ د انصاف او د اخلاقو د وجه. موږ مسلمانانو لا دا کاتل پکار دي، د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق مطالعه کول پکار دي. مونږ مسلمان کو هغه اخلاق شروع کړو کوم چې د صحابه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا نیم په کافر باندې مسلمان شي. خو نن د مسلمان اخلاق ته چې کافر ګوري نو هغه د مسلمان نه د اسلام نه نفرت پیدا کیږي. دا مسلمان دی؟ غلا مونږ کو، ډاکه مونږ کو، زنا مونږ کو، رشوت مونږ اخلو، کم ګناه دی چې هغه په مونږ کې موجود نه دی.